د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، ژورې ته راغلاست. ډونالډ ټرمپ د کانګرس هغه مسببه چې په 1955 کال کې د بیت المقدس په اړه کړې وه چې دا به د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني، خپل سفارت به دلته انتقالوي او د 1995 تر ننه پورې د امریکا هیڅ رئیس جمهور دا جرأت نه و کړی چې دا کار عملي کړي. د عملي کړل او پرون اعلان وکړ چې خپل سفارت به انتقالوي او د بیت المقدس ته د پراخ غبرګونونو سره مخالفانه غبرګونونو سره دا فیصله مخ شوې ده، نه یوازې په اسلامي هیوادونو کې، عربي هیوادونو کې، بلکې په اروپایي هیوادونو کې ملګرو ملتونو نیولې، جرمني، مختلفو هیوادونو د سره مخالفانه غبرګون ښودلی دی او دا یې په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات په لاره کې یو ستر خنډ بللی. دا کار به سوله او ثبات لا د ګواښ سره مخ کړي. نن موږ په همدې باندې بحث کوو چې د ولې دا کار وکړ. هغه کار چې د 1995 نه تر اوسه پورې د امریکا هیڅ رئیس جمهور جرأت ونه کړ. آیا اسلامي نړۍ اوس ډیره کمزورې شوې ده؟ خپل وس او توان یې د لاسه ورکړی دی، عربي نړۍ خصوصا او مجموعاً اسلامي نړۍ چې اوس امریکا او اسرائیل د مسلمانانو د غبرګون نه کم احساس د خطر نه کوي، او که امریکا داخلي مشکلاتو کې دغسې کې د ډونالډ ټرمپ غواړي چې په دغه رقم مسایلو توجه اړول باندې خپل ځان د هغه نه خلاص کړي، په عین زمان کې د امریکا داخل د یهودانو ملاتړ ترلاسه کړي. څه قصې دي او د دې به اغېزې څه وي، په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی نصرت الله حقپال، سیاستچار ښوونکی، زموږ بل میلمه دی ښاغلی فضل الله ممتاز، سیاستچار ښوونکی. ممتاز صاحب پخوانی ډیپلومات دی او په عربي نړۍ کې هلته یې وخت تېر کړی دی او د نږدې نه مسایل څارلي دي. زموږ دریم میلمه دی ښاغلی ولی الله شاهین، لیکوال او ژورنالست. داسې یو ژورنالست چې شاهین صاحب هم عربي رسنیو سره ډېر موده کار کړی دی او دغه وقایو سره اشنا دی د عربي هیوادونو د سیاست، ګرچې دا خو ټول اسلامي نړۍ مسله ده. ستړي مه شئ، پخیر راغلی. اقبال صاحب، اول که دغه طریقه شو چې ډونالډ ټرمپ دا فیصله ولې وکړله، هغه فیصله چې کلونه د امریکا رئیس جمهورانو د دواړو ګوندونو په دغه دوره موده کې دواړو ګوندونو دغه کړی، ریاست جمهوري کړې ده، دا جرأت ونه کړ، لیکن ډونالډ ټرمپ دغه کار وکړ. بسم الله الرحمن الرحیم. زواک صاحب تاسو ته، شاهین صاحب ته او ممتاز صاحب ته، قدرمنو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم که موږ ډېر په شخص د ډونالډ ټرمپ باندې بحث وکړو شاید ډېر دقیق نه وي، ګرڅه په شخصیتي لحاظ دا یو ډول داسې په اصطلاح پیشبیني نه کېدونکی سړی ده، بعضې تصمیمونه نیسي، داسې قاطع سړی ده په شخصیتي لحاظ، ډېر په مسایلو کې محتاط برخورد نه کوي. تاسو که د کمپاین دوره وګورئ او اوس هم وګورئ، د چې هغه موقفونه د نورو مسایلو په اړه نیولي په نړیواله کچه باندې هم دا ته لرې نه وه چې دی داسې هم یو تصمیم ونیسي. اما بله مسله چې دلته ډېره مهمه ده د امریکا په سیاست کې، هغه دا ده چې لوی تصمیمونه ډېری وخت د بنسټونو او د ادارو لخوا نیول کېږي، د دې چې یو شخص پکې کلیدي نقش ولري. صحیح د دی به خپل تمایلو هغه غوښتنې لري پکې، په اصطلاح هغه اغېز به لري، ولې په امریکا کې اساسي تصمیمونه بنسټونه نیسي او تاسو پوهېږئ چې هلته ډېر اساسي بنسټونه دي چې تصمیم له هغه ځای نیول کېږي. خو یعنې امریکا ولې په دې وخت کې همدا چې اسلامي نړۍ اوس کمزورې شوې ده، عراق نشته، سوریه نشته، د ټوله اسلامي نړۍ په یو بد حالت کې ده. څه قصه ده؟ زه دا وایم ځواک صاحب چې دغه تصمیم به په نهایت کې نیول کېده یا نن یا سبا. دا تګلاره د غربیانو وه او دا په اصطلاح داسې یو شی نه و چې نه کېدونکي و. که ټرمپ نه وای کړي، ټرمپ پسې بالاخره بل ولسمشر کړی، که نه یو بل بالاخره کوو. هلته امریکایان په ډېره کې د غرب سیاستوال داسې دي چې دغه حالات څاري او د اسلامي نړۍ په اصطلاح احساسات همیشه وزن کوي چې په څه حالت کې دي.
که ډیر شدید حالات وي د امریکا ګټو ته ګواښ پیښیږي په اساسي او بنیادي لحاظ، نو هغې مسلې ته لاس نه وروړي. خو کله چې پوه شي چې دلته که غبرګونونه هم ښودل کېږي، عکس العملونه هم ښودل کېږي، خو تر دې حد نه وي چې زموږ هغه ستراتیژیکې ګټې او شتون ته ګواښ پیښ کړي، نو بیا هلته په هغه اړه باندې اقدام کوي. زه څو مسلو ته دلته اشاره کوم. خپله د بیت المقدس قضیه یا د فلسطین قضیه داسې یو قضیه نه ده چې د دې هڅې او د دې د اشغال مسله اوس شروع شوې ده. مخکې د اسلامي خلافت له سقوط نه وړاندې چې په 1940 کال کې اسلامي خلافت سقوط شو، هم د یهودانو او د غربیانو هڅې په دې اړه باندې روانې وي. او تاسو پوهیږئ چې په هغه وخت کې د دې فیصله کاروان په راس کې بریټانیا او فرانسه واقع و چې دا هڅې کولې چې په فلسطین کې داسې یو خاوره فیصله پیدا شي چې هغه د یهودانو د کور او د ټاټوبې په حیث وشمېرل شي، دلته خپل استوګنځی ځان ته جوړ کړي. اسرائیل جوړ شو، درسته ده، لیکن بیت المقدس د داسې وظیفې په توګه چې هم مسلمانانو ته، هم عیسویانو ته او هم یهودو ته مقدس ځای دی، دا جرأت چا نه کوو، د کلونو د جرأت چا نه کوو. یعنی اوس مناسب وخت ولې مناسب وخت وګڼل شو؟ اوس څه قصه ده؟ زه فکر کوم چې ځواک صاحب که تاسو دا حالات د منځني ختیځ ته وګورئ، ورځ تر بلې عملا فلسطین اشغال شوې خاوره د یهودو لخوا نه د امریکا او د غرب په ملاتړ سره. یعنې زه وایم چې دا د اسرائیلو اشغال نه ده، دا اصلا د اروپا او د امریکا اشغال ده، د بریټانیا او د امریکایانو اشغال ده چې فلسطین خاوره عملا اشغال کړې ده. ولې اوس شرایطو ته که تاسو وګورئ، هغه حساسیتونه چې پخوا و په بسته شتون د اسرائیلو تر سوال لاندې و. اما څو وخت پخوا تاسو به یاد وي چې د حماس ډلې هم دا اعلان وکړ چې موږ هغه شی د خپل قاموس نه وښکل چې په اصطلاح د اسرائیلو نابودي، هغه موقف نه دوی هم راټیټ سول. څو وخت مخکې چې په قطر نه دوی هغه خپل موقف اعلاناوه. احمد نژاد چې ویل چې اسرائیل به د منځه وړو، هغه زه د ایرانیانو قضیې ته به وروسته راسو چې دا خو ایرانیان خو ډېر کاذبه لوبه کوي په سیمه کې. همداشان د سعودي عرب لوبه هم که تاسو وګورئ، یو خو موږ د رسنیو مطبوعاتي جګړه ده چې کوو، خو د پردې تر شا د فلسطین په قضیه کې په اسلامي نړۍ کې حاکمو په اصطلاح دولتونو پوره لاس لره، پوره همکاري کړې، په دې توطیه کې دوی شریک وو. او دا اوس هم چې درګرده دغه بعضې قضیې غربي رسنۍ افشا کوي، تاسو به د سعودي عرب د مشرانو په اړه اوریدلي وي، د محمد بن نایف دغه د اوسنی هغه ولیعهد چې ده محمد بن سلمان دغه پټ سفرونه چې د اسرائیلو ته کړي، دا موږ نه دي رسوا کړي چې اوس یې اسناد پراته دي له ما سره په نیشنل انټرست امریکایي معتبر ورځپاڼه کې دا افشا شوي چې د له هغه ځای نه کتنه وکړو، دا خپله نتنیاهو دا افشا کړه. نو زه دا وایم چې اوسني شرایطو کې دوی دا ځکه اعلان کړ د ټرمپ له نظره که ورته وګوري چې که ټرمپ په اصطلاح ځان خو په تاریخي لحاظ تاریخ کې ثبت کړي چې داسې یو لوی کار د کړی ده یهودو لپاره په امریکا کانګرس کې، د امریکا په دولت کې په میلیارډ ډالرونو کې یهودیان ډېر پوره نقش لري او د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي، په اصطلاح په آینده کې هم ځان ته د یو شاهکار ثبت کړی اوسي، په دې خاطر دا کار شوی. خو که په ایډیولوژیک لحاظ دې ته وګورې، دا مسله نننۍ نه ده، دې نه په اصطلاح پیړۍ په دې تیریږي. د عمر بن خطاب په وخت کې چې کله فلسطین فتح کیږي او بالاخره دا د مسلمانانو لومړنۍ په اصطلاح قضیه ده، قبله ده، او دا د مسلمانانو عقایدو پورې تړلې خبره ده. تاسو پوهیږئ چې موږ هغه درې سپېڅلي ځایونه چې لرو، یو له هغو نه بیت المقدس ده. درست، دغسې مهم ځای، دغسې مقدس ځای چې مسلمانانو لومړنۍ قبله ده او ډېر زیات حساسیتونه طبعا راپاري. امریکا دغه کار په دې وخت کې ولې کوي؟ په دې باندې روسا نور مغږیږي چې نور څه عوامل سره یو شوي دي. جناب ممتاز صاحب، آیا مشکل بزرگی به عربستان سعودی هم خلق نشد؟ عربستان سعودی که روابط بسیار نزدیک با آمریکا داره و نه تنها با آمریکا بلکه روابط مخفیانه با اسرائیل هم داره، چون حراس بزرگ از ایران و پانیرانیزم داره، از هلال شیعی گرفته تا با پانیرانیزم، از خاطر روابطش با آمریکا و با عربستان سعودی با یک مشکل بسیار کلان مواجه نیست. مشکل عربستان سعودی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام به بینندگان عزیز و خدمت جناب اقبال صاحب و شاهین صاحب همچنین شما. ببینید موضوع این است که مشکل به عربستان سعودی ایجاد کنه. البته موضوع به شکل دیگه قبل از اینکه یک موضوع عقیدتی ایدئولوژی بوده باشه، بیشتر اگر کسایی که داد از موضوع قضیه فلسطین میزنه، آزادی فلسطین میزنه، قضیه پشتیبانی حمایت فلسطینی، اینجا مشکل در کجاست؟ که مشکل از
زیادتر وقت اینا خواستن سیاسی بسازه. برمیگردیم در قسمت خود موضوع بیت المقدس، به خاطر اینکه این اولا قبلتین است، ثالث حرمین است، و طرف دیگه که ما میبینیم قضیه را موضوع ایران یاد کردیم، عربستان یاد کردیم. ایرانی ها کوشش دارن که از خود ام القرای زمان خود چکنه. حتی اینا تانستن در سطح تشیع که پیشتر سابق نجف مرکز علمی، حوزه علمی، مرکز علمی چی می بود، مرجع تقلید برای اهل تشیع بوده، ولیکن ایرانیا با این زرنگی خود یا اون نفوسی که دارن اینا تانستن که این مرکز چیرت مرجع تقلید شیعه را انتقال کنن به تهران. و همچنان موضوع دیگری که آل ایرانیا کوشش در صدد است که موضوع فلسطین بیشتر دامن میزنه و موضوع ترکیز داره، توجه داره، میگن که از خود ام القرا احساس کنه. سرازی پسان بحث کنیم. یک فرصت است برای ایران هم، به خاطر از اینکه حال ایران و گروه‌های متحد با ایران مثل حزب الله و دیگر گروه‌هایی است که از دایی فلسطین دفاع میکنن. بر ترتیبی که است، لیکن بظاهر خود دفاع میکنن و میجنگن. لیکن در مقابل ما مشکل عربستان سعودی رو به خاطر میگم که از یک طرف عربستان سعودی حیثیتی که در کشورهای اسلامی داره، در جامعه اسلامی داره، قضیه فلسطین و بیت المقدس برای فوق‌العاده مهم است. و از طرف دیگر روابطی که با امریکا و اسرائیل داره و آل موقف امریکا به این ترتیب دچار یک مشکل نمیشه در روابط خود هم با جهان اسلام و هم با امریکا. ببینید اگر شما موضوع رو بحث کنین، اگر تاریخ بحث کنین، در وقت ملک فیصل موضوع قضیه فلسطین بود که موضوع قطع تیل نفت بود برای امریکایا که سرانجام حتی میگن که ملک فیصل قربانی اعظمی و تصمیمش شده که در قطع نفتی که بوده که اونها شد. بحث دیگه است که عربستان سعودی مواجه نمیشه با امریکا. ما فکر میکنم که سعودی ها و عربستان سعودی حکومتش نه مردمش، حکومت سعودیش کشورهای خلیجی به شکل عموم که یک وابستگی ناگستنی با گسختنی، یعنی ناشکستنی با چی داره، با امریکایا داره دیگه. این فعلا همون سالی که پیشتر اخبار صاحب گفتن اینا از همون سال 95 به این طرف میخواست چی کنن، ذهنیت چی کنن، تصمیم گرفتن در وقت که تصویب کردن چی میخواستن که این موضوع را کم شه. این موضوع مسئله یک حزب نبوده و موضوع دوی حزب، یک حزب چینیست جمهوریت خواه و دموکرات نبوده، یک پالیسی بوده. اما در قسمت از این بگوین که خود که مشکلات روابط امریکا و سعودی ها با حکومت و خاص کشورهای عربی در این موضوع با امریکا رابطه چندی کنم خشدار میشه، کلا دایی میگیره. فلسطین کاملا گرفتن، اشغال کردن، خشدار نشده. درست است، کاملا فلسطین اشغال کردن، خشدار نشده. به اسرائیل اعتراف کردن، به خشدار نشدن. اصلا کشورهای عربی پس اگر چنین می وضعیت ادامه پیدا کنه، عربستان سعودی نفوذ و حیثیت خود در کشورهای اسلامی از دست نمیده، در جامعه اسلامی در میان مسلمان از دست نمیده. ما باید یک تفکیک کنیم از مکانت عربستان سعودی من حیث مکان و من حیث مردم. یکی موضوع حکومت است، من حیث جایگاه، من حیث مکانت مردم، جایگاهی که داره مرکز اسلامی استان. حکومت عربستان سعودی را میگم. حکومت عربستان سعودی فی الحال در حالت فعلا در بدترین حالت شرایط تاریخی حرمین خود طبعا به صورت تغییر مردمش همچنان به حکومت‌ها تغییر می‌یافته. اما گفتم که حکومت عربستان سعودی به شدیدترین و بدترین حالت تاریخی خود فعلا قرار داره. قضیه سوریه از یک طرف است که فعلا در وجه اینا شکست مواجه است با حالت، در قضیه لبنان کاملا اینا شکست خورده، در موضوع یمن حوثی ها که فعلا وجود داره کاملا اینا شکست خورده.
حال وضع کشورهای خلیجی خودش هم مسئله قطر، موضوع قطر بود، مشکلاتی که داخل داشته، فعلا تشنج کامل داشته و هر لحظه و هر دقیقه فعلا این زیر رحمت شفقت امریکایی هستن. فعلا اگر ما به انتظار ازی باشیم که عربستان سعودی در یک عکس العمل نشان میده و میتونه توانمندی زیر دار قادر به این است که امریکایی از این اقدام خود اینا اجتناب کنن، کلا این موضوع وجود نداره. ولیکن یگانه آرزویی که است فعلا، توقعی که داره این است که همین مسلمان ها هستن. چرا ما یک مشکل است باید ما مطبوعاتی همین مسلمان ها من حیث افراد گپیتوز، لیکن نمایندگی مسلمان ها و نیابت مسلمان ها حکومت های مسلمان ها میکنن. بله، حکومت هایی که در کشورهای اسلامی قرار داره آیا واقعا میتونن نمایندگی از مسلمان ها کنن یا نه؟ خب بعد ترتیب پس آن سرزی بحث میکنیم. اردوغان خواستار تشکیل یک اجلاس فوق‌العاده سازمان اسلامی شده، کنفرانس اسلامی شده، آیا نتیجه خواهد داد یا نه؟ پس آن سرزی صحبت میکنیم. شاهین صاحب، مجموعاً تاسو د عربي نړۍ غبرګون او د دنیا غبرګون څنګه مطالعه کوي؟ د پرون نه تر نن پورې مختلف رقم غبرګونونه، حتی افغانستان حکومت غبرګون ښکاره کړ، نور هیوادونو دا غبرګونونه څنګه مطالعه کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د قدس مسله نهایت حساسه مسله ده د ټولو مسلمانانو لپاره، او څومره ملکونو چې په دې باندې خپل تاثیرات اظهار کړي دي او تشویشونه اظهار کړي دي، هغه ټول هم د یو منطق لري چې دا کېدای شي په شرق میانه کې، په منځني ختیځ کې اورته لمن ووي او دغه اور نورم شعله اور کې، او دلته هغه د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ چې کوم د سولې معاهده شوي هغه ټول د منځه یوسي، بنا د صلحامیزه ژوند لپاره دلته بالکل چانس د لاسه ورکړل شي. په دې کې مثلا فرانسه، بریتانیا، هغه بریتانیا چې هغه د اسرائیل په تشکل کې ټول نه مهم رول یې لرلو. بلفور اسرائیل ته وعده ورکړې وه چې زه به تاسو ته په فلسطین کې ځای درکوم. هماغه بریتانیا هم اوس د ټرمپ د پالیسۍ خلاف جرمني ورسره مخالفت کړی، جرمني ورسره مخالفت کړی، فرانسې ورسره مخالفت کړی دی، ناروې ورسره مخالفت کړی، ډېرو اروپایي هیوادونو ورسره مخالفت کړی، او فقط په همدې یوه اساس باندې چې کېدای شي په شرق اوسط کې، په منځني ختیځ کې نور د سولې چانس او د اسرائیل او د فلسطینیانو د مشترک ژوند چانس دا ختم شي. اسلامي نړۍ، د اسلامي نړۍ غبرګون تقریبا غربي نړۍ ته ورته یو غبرګون. نه، زما مطلب یوازې غبرګون دغه اعلامیه نه دي، اعلامیه ټول پرې کړي، د دې غبرګون معنا څه ده؟ یعنی دا امانه هم څه معنا لري کنه؟ افغانستان مثلا یو اعلامیه نشر کړې ده او په هغه کې ویل دي چې دا به سوله راوستو څنګه کې منفي، لیکن ښکاره خبره د افغانستان به څه وکړي امریکا په مقابل کې. لیکن دلته خو اوس اول آیا سعودي عربستان غبرګون به معنا لري څه کنه؟ ترکیه غبرګون څه معنا لري او کنه؟ همدارنګه نور هیوادونه چې دي، هغه هیوادونه چې د هغې غبرګون څه معنا لري هغه شته او که نه شته؟ دلته مهمه نقطه هم ده چې کوم هیوادونه دي چې د هغې غبرګون به عملي په ساحه باندې په ساحه کې به هغه توازنات رجحان به یو طرف ته کې. په هغې هیوادونو کې په اسلامي دولتو کې یو داسې دولت نشته دی چې د هغې برخورد د دې قضیې سره به په دې مسله باندې مثبت تاثیرات واچوي بغیر د ترکیې نه. حماس ویلي دي چې بیا انتفاضه شروع کړو. دقیقاً همدې مسلې ته زه راځم. دلته چې کوم برخورد د مسلې سره کېږي هغه په دوه ابعادو کې کېږي، یو د خلکو په سطح باندې او یو د حکومتو په سطح باندې. حکومتونه خاصتاً عربي هیوادونه دا ټول د اسرائیلو څخه پس پرده په دې توافق باندې رسېدلي دي چې ډونالډ ټرمپ ته دا جرأت ورکړو. مثلا د څو رئیس جمهوران په دې دوره کې تیر شول، امریکایي رئیس جمهوران، ولی یو هم د جرأت ونه کړه. دغه د عربي هیوادو د مشرانو سره په تفاهم باندې امریکا دا کار دقیقاً وروستو کې کېدای شي تاسې په دې اړه باندې شواهد او هغه هم مطبوعاتو ته راشي. بخښنه غواړم، اوس د مربوط یو بل سوال مطرح کېږي دلته، ورته لهجې، ادبیاتو او مفاهیمو باندې اعلامیې
د سعودي عربستان او افغانستان او بعضې نور هیوادونو باندې نشر کړي دي مخالفت کې. دغه مخالفت کې اعلامیه امریکا سره په تفاهم شوي که څنګه چل؟ طبعا امریکا فکر نه کوم ته دې حده پورې هم د ملکونو په هغه کې په فیصلو کې داخله اوسي چې حتی هغه د اعلامیې بڼه هم ورته وښیي. ولې د امریکا هغه عمومي سیاست او عمومي چوکاټ د خلکو ته یوه خاصه روحیه ورکوي چې د همغې روحیې په بنیاد باندې پوچې مطبوعاتي اعلامیه ورکوي. د روحیه پیژني غلولي هماغسې غلونې د هغې مطابق د اعلامیه ورکوي. مثلا د افغانستان د حکومت اعلامیه چې دا د هغو عربي هیوادونو نه چې هغه د فلسطین په قضیه کې تقریبا تر ټولو نه ډېر ښکیل ملکونه دي، اردن مثلا، سعودي عربستان یا دې ته ورته نور هیوادونه، د هغې نه هېڅ دغه نه لري، تفاوت نه لري. معنا ده چې ډونالډ ټرمپ د دې خلکو سره یو پس پرده تفاهم لري او په دې نتیجه باندې رسیدلی دي چې دوی د فلسطین کې د بیت المقدس دغه کوم وضعیت چې هغه د بینالمللي تعهداتو لاندې دی هغه وضعیت تغییر کړي. ټیلرسن هم ویلي دي چې ډونالډ ټرمپ نور هیڅ نه دی کړي، هغه کوم قایم وضعیت چې د فلسطین کې هماغه یې جابرجا پرېښی دی. راځو دې خبرې ته چې د دې نه وروسته چې حکومتونو دغسې اعلامیې ورکړلې، د دې اعلامیو نه وروسته څه شی شته او که نه؟ زه مطمئن یم چې هیڅ شی هم نشته. د دې حکومتونو د خوا نه هیڅ شی نشته. څوک چې د میدان په سر باندې معادلات تغییرولی شي هغه د فلسطین خلک دي، هغه حماس دی. مثلا تاسو که د فلسطینی خودمختار هغه رئیس مشر ته وګورئ، محمود عباس یعنی دومره یوه بې غیرته حرکت یې کړی دی چې اصلا یعنی باید خجالت وباسي د هغې په خاطر باندې. قوي هغې نه دی ورکړی، قوي بیان یې نه دی ورکړی، حتی دا یې نه دی ویلي چې موږ به د اسرائیلو سره هغه کومې معاهدې چې د امنیت دپاره لرو هغه به ټولې ختمې کړو. تر اوسه پورې محمود عباس فقط دغونه ویل چې د دې اثرات به مضري، د دې اثرات به مضري او موږ دا نه منو. دا خبر خو ټول کوي، خو هغه خلک چې د مسلې ته ژمن خلک دي، هغه د حماس ډله ده، هغه خلک چې هغه فلسطین په داخل کې ژوند کوي، هغه خلک د دغه معادلې د تغییر جرأت هم لري، امکانات یې هم لري. ولې په هغې باندې څو فشارونه دي. د عربي ملکونو د خوا نه په محاصره کې دي، د محمود عباس د خوا نه په محاصره کې دي. طبعا اسرائیل خو هغه د ایران د خوا متاسفانه د ایران د خوا نه ملاتړ نشته دی. زه د یو شي سره جدي مخالفت لرم، هغه ده چې د ایران دښمني د اسرائیلو سره دا صرف د مطبوعاتي استهلاک دپاره ده، په واقعیت هیڅ شی نشته. اجازه مطبوعاتي استهلاک دپاره ده او که د سیاسي اهدافو دپاره ده، خو دلته خو اوس میدان ورته پاتې کېږي. دغه جبهه چې د اسرائیل ضد جبهه ده، نو هلته خو هماغه ډلې خلک پاتې کېږي چې ایران سره نږدې اړیکې لري. البته یو سلسله نور هم ډلې دي چې هغه رسمي روابط لري او که نه لري چا سره، لیکن په دې معادله کې تغییر راوستی شي. هغه چې امریکا ورته ترورستان وایي، اوس یو لنډه دمه لرو، دمې نه وروسته په دې باندې بحث کوو چې دغه اور چې د تروریزم په نوم بل دی، د ټرمپ تصمیم به په ده باندې څه اغېزه ولري، او آیا هدف همدا نه دی چې دا اور لا په تیل وشیندي او شعله ورکړي؟ یوه لنډه ده.